پښتانه بشمول بلوچستان بشمول پېښور خلک خالد محترم صاحب لراله چې زموږ هلته زندګي ډېره ترخه ده. هلته یو سیاډي برانچ خلاص شوی دی صرف د دې لپاره چې هلته مزدورکاره غریب پروره خلک تنګوي او په جیلو په تاڼو یې دننه کوي. بیا زموږ والد صاحب هغه ټیم د بټو اقتدار و. بټو هغه سړی و چې په بلوچستان کې دلته نفت جوړ نفت بلوچستان ته دی نه پرېښود د جلسو د کولو لپاره. واحد زما والد صاحب و چې هغه دعوت په بلوچستان کې ورکړي چې ته راسه جلسه وکړه. بیا هغه بټو رالی په بلوچستان کې بنیاد د پاکستان پیپلز پارټي کېښوی. یعنې د هغه ملګرۍ باوجود د هغه د دوستۍ باوجود دی راولاړ سو. ولاړې کراچي ته د خپلو ملګرو سره حتی تر دې پورې هغه ټیم کلاشینکوفونه نه وای ځانو. هغه ټیم دا اوږده اوږده ګړد توپکانو دا 15 کسه بکده په ټرین کې روان سو. ولاړې کراچي ته ورسېدی. هلته په کراچي کې په لي مارکیټ کې جلسه وکړله او بټو ته دغه خبرې وکړلې چې ډېر خلک د یو معمولي کرسۍ دپاره نشي کولی. د بټو د دوستۍ د دې پښتانه قوم د هلته د غریب چې هر قوم پکښې و د هغه دپاره د بټو دا دوستي ټکراو کړله او بټو ته پر سټیج هغه خبرې وکړلې چې هغه تمامه دنیا ته ښکاروله. بیا زه په هغه ټیم کې کوچنی د ده سره ورسره وم. دی بټو وغوښتی مصطفی جتوی وزیر اعلی سیند و. بټو ورته ویل چې ملک صاحب عجبه دا ده ته خو زما بازو ولې ته زما بازو نن رالې نن په کراچي په سیټي په ښار په مابین کې زما خلاف جلسې جلوسونه کوې. ده ورته ویل ما چې ستا ملګري ده په کړې ده تا ماته د ګورنرشپ اپر کړی دی ما ټکراو کړی دی تا ماته ډېر اپرونه کړي دي. زه چې سره یم زه د دې مظلوم هوان دپاره سره یم چې نن ستا په کور په کراچي کې زما قوم مظلوم عوام زندگی نشي کولی کاروبار نشي کولی. زما دا ستا ملګري دا ستا دوستي هېڅکله نه ده پکار. نو د دې بنیاد په هغه ټایم کېښودل سو. نن الحمدلله کراچي له تاسې ولاړ سئ چې د ملک باز محمد خان مروم نوم واخلئ خلک به تاسو ته عزتونه درکوي. خلک به تاسو پر سر کښېنوي. نه موږ ته مثالونه راکوي چې هلته څه کاروبارونه خلک جوړ کړي دي چې څه سرمایه جوړه کړې دي او موږ ته وایي دا د ملک باز محمد خان مروم سرمایه موږ ته راپاتې سوې ده. که دی نه وای کراچي له راغلی کېدلی چې موږ نن په کراچي کې مه وای. نو نن مایزانو متحده قبایل فدرېشن